او زمون او تاسو ټول سره د دې مسالې تعلق دی. چا سره د دې تعلق شته هغه ته پته نشته، چا سره تعلق شته په ځان غلې کړی دی. هغه مسله دا ده چې اوس په بازار کې بعضې ډاکټرانو او بعضې کسانو موږ ته میسیجز وکړو او معلومیږي چې دا خبره رښتیا ده. د نشي یو جدید شکل راغلی دی. آئیس یو بدترین نشه ده چې هغه د انسان عمر کمی او جسمانی ساختې خرابی، اخلاقی روحانی اعتبار سره سړی شرمی. دا یو نشه ده د دې اوس جدید د ټافینو په شکل کې راغلی دي. داسې وړې وړې ټافیانې دي، مزیدار رنگ برنگی خسته خسته ټافیانې او شکل یې مزیدار دي. او دا بعضو علاقو کې خرسیږي لګی دی، بعضو بازارونو کې. نو عزتمندو خدا را خپل بچی د دین لعنت نه عزتمندو ساتئ. او په کومه علاقه کې چې چا داسې ټافیانې وکتلې او چا داسې څه څیز وکتو، فوراً پولیس والا ته ویل پکار دي، فوج والا ته ویل پکار دي. او په دې ویلو باندې به تا ته ثواب هم میلاویږي. دا د جهاد برابر دي. د نشي خلاف کار کول دی باندې د جهاد ثواب میلاویږي تا ته. نو دی وجې نه عزتمندو نشه ډېره بدترین جرم دی نشه. او عزتمندو دا په ټولو دینونو کې او په ټولو ملکونو کې ناروا ده. نشي امریکا موته ناروا وي او مسلمانانو په مذهب کې خو عزتمندو دا ډېر لوی جرم دی. او قرآن پاک کې صریح آیاتونه راغلي، حرمت علیکم الخمر، تاسو باندې د نشي سیزونه شرابونه تاسو باندې حرام کړی شوي دي. رجس من عمل الشیطان، حرام هم دی، ناپاک سیزونه دي، ګنده سیزونه دي، شیطانی سیزونه دي. د دې نه ځان ساتئ. او یو روایت کې راځي چې کوم انسان د نشي نه ځان وساتو دا د ډېرو سیزونو نه ځان ساتلی شي. او یو روایت کې راځي چې کوم انسان نشه وکړه دا اکثر ګناهونه کوي. نبی علیہ السلام یو ځل نسائی شریف حدیث دی مثال بیان کړ. او یو ښځه ده هغه یو سړی گرفتار کړی دی مثلا او په زور پې ګناه کوي. 3 ګناهونه ورته مخې ته کېغوستل، اپشن یې ورکو. یو د بدکارۍ، بل یو وړوکی ماشوم دی د هغه د قتلولو، او دریم د شراب څکلو. دې کې ورته ویلي چې یو ګناه کې تا ته اپشن دی چې کومه ګناه کې وکړه، خو یو به خامخا کې. هغه سړی مجبوره دی. نو هغه خپل ذهن مطابق ویلی زنا غټه ګناه ده او قتل غټه ګناه ده. هغه داس چلو کو شراب یې وڅکل. نو چې شراب یې وڅکل نو نشه شو، د هغې نه بعد یې دا نور هم دواړه ګناهونه وکړل. په ځان پوه نه شو، هر څه دې وکړل. نشه داسې سیستم. نشه انسان بې غیرته کوي. بس دا یاد لرئ. او د پښتون لپاره دا یو خبره د ټولو نه لویه خبره ده. پښتون بې غیرتي نه خوښوي. باغیرته، غیرتمند پښتون، خوددار، بهادر، شملور، داسې پښتون خوند کوي. پښتون سره خو نشه بالکل نه ښایي. او پښتنو کې نشه ولې زیاته ده؟ دا عالمي سازشونه دي چې پښتون طاقتور دی، دا مضبوط دی، دا د عقیده ښه ده، دا په دین مسلک باندې ودرېږي، په خور لور باندې دا غیرت کوي، او دا شان په مال باندې غیرت کوي. څوک د مال ته چې کوم دی څه نشي ویلی، ځان پې وژني خو مال ونه نه ورکوي. داسې په ټوله نور دنیا کې نشته. او دا شهید کېږي خو چا نه ورکوي. نو دې وجې نه عزتمندو نشه د بېغیرتۍ والا چیز دی. بعض کسان خدا یاد لري نشه انسان یکدم نه شروع کوي. دته وایي کښېنه بس پرېږده مړه اوسه. نشه عزتمندو یکدم خلک نه شروع کوي. یکدم خلک یې نه شروع کوي. دا د دې پراسیس وي، پراسیس مرتبې وي، د دې درجې وي. پهله چې کوم دی نشې والا کسانو سره کښېني، یار زه خو یې نه کوم که نه، زه خو یې نه کوم. دا اوله درجه وي. نشې والا سړي سره بالکل مه کښېنه. نشي والا سړي سره چې کښېني دا داسې لکه چې سړی ډیران باندې کښېني. یو سړی چېرته تاسو لیدلی چې په ډیران ناست یو په پوزه کې مالوچ ورکړي چې مړه ماله خواس یم بوی نه راځي، خیر دی که دلته ناست یم، جانماز مې پې اچولی، نه بیا هم بدګڼي وایي نه نه کښېنم یار. دقه شان نشې والا سړي سره مه کښېنه. دویمه سلسله کې بیا څه وکړي، هسې یو کش خو راکه که نه، یو کش راولي. دا یو کش نه دی، دقه سړی راکش کي، یو کش سره کش شي. نو دی وجې نه یو کش خو راکه که نه، مړه یو باندې څه چل کېږي. او مړه زه خو سرګټ څکمه خو لاندې نه تېرومه، فوراً یې وباسمه. او دا پکې رونه د ام والا ذایقه ده. اوس په سرګټو کې هم دا راغلي دي. او دا سټرابري ذایقې والا دی، دا هسې دی، دا د جینکو والا سرګټ دی. نو دې وجې نه عزتمندو بیا سرګټ شروع کړي.
بیا سټابري والا شروع کی، بیا پرورو داسې ورپسې زیاتېږي، بل اوس بیا ورسره نسوار کی، وایي ما نسوار هم حرام نه دي. نو په دې طریقې سره دا شروع کی، بیا پرورو باندې ډک سګرټ نه یو کش ووایي یار نن مې صرف دا دماغ لږ کار نه کوي، صرف د دې دپاره اس کم ډېر ستړي ملګري ته یو کش ووه بس په جاز کې به ګرځئ او آرام بدله درشي او تقاضا به دې وشي، به داسې یو کش ووایي هغه سهولت ورته میلاو شي ظاهري. نو عزتمندو بل ورځ بیا تبی بیا خپل سرګټ پیدا کوي، بیا نورو له مشورې ورکوي. نو دې وجې نه عزتمندو په دې د دې نه ډېر زیات خیال ساتئ. او دا ډېر نبی اسلام کل مسکر حرام، هر څیز چې انسان کې نشه پیدا کوي دا حرام دی. بل ځای کې راځي و مفتر، او هر مفتر څیز چې د انسان بدن کمزوری کوي، خرابوي، ساخت دال شکل یې خرابوي، دا هم حرام دی، وایي دا هم نه استعمالوي. نو دې وجې نه عزتمندو د دې نه او نبی علیه السلام وایي اخره کې به داسې څیزونه راشي چې هغه به وي شراب، خو یسمونها بغیر اسمها، خلق به ول نوم بدل کی، جی دا فلانې دی، دا وکسی دی او عجیب عجیب نومونه او برانډي دی او فلانې دی او ډینګرې دی، نومونه ول بدل کی. دا شراب نه دی او دا د فلانی اوبه دي او دا د ډینګري اوبه دي. ما له یو ځل سعودي عرب کې چا راکړ، وایي دا زه ډېر سخت ستړی شوی وم، وایي دا د اوربشو اوبه دي. ما چې اوس کلې زر مې تو کړلې، وایي ونیسه شراب نه دي اوربشو اوبه دي. ما له هېڅ پته یې نه لګي، تروش دي، ځکه اوربشې ما نه دي لیدلې، نه مې خوند څکلی دی، موږ ته څه پته چې دا دی تروشي اوبه. وایي ما شراب مې اوس کل که څه ویل دا یخې اوبه دي، دې سره بدن صحیح کېږي او فلانې کېږي ډینګرې کېږي. توک مې کړې، وایي دا تاله ډېر ښه دي، ما له بلکل نه دي ښه، زه نه څښم. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې څیزونو نه ځان ساتئ. ډېر هلکان اوس په دې کې دي، خو دا د حکومت ذمہواري ده. تاسو یقینو کې داسې ویډیوګانې شته پولیس والا لګې دي چې کوم دی د نشي څیزونه خرڅوي. په سنټرل جیل کې پولیس والا نیولی دی او د هغه د پرتوګ نه او د هغه د جرابو نه د نشي څیزونه راویستي. نو چې قانون والا کس قانون شکن شي، قانون ساز قانون شکن شي، نو چرته به چې کوم دی عزتمندو بیا امن راشي. چو کفر از کعبه برخیزت کجا ماند مسلمانی، چې کعبه کې کفر شروع شي نو بیا به سړی د مسلمانۍ د چا نه تمه ولري. چې پولیس والا فوج والا کس د قاتل ملګری شي نو بیا به د چا نه تپوس کې. د نشي والا له سپورټ سرټیفیکیټ حکومت ورکي، حکومت د شرابو سرټیفیکیټ او NOC جاری کی، نو بیا به د چا نه تمه ساتي. یا خاص مقدار ګرځول حکومت د سړي دپاره جایز کی، بیا به د چا نه تمه وساتي. نو الله رب العزت صحیح قانون راولي. او کوم قانوندان خلق او کوم افسران چې د دې خلکو د دې شیزونو خیال ساتي او مخنیوي کوي، الله دې د هغوی په امورونو او په بچو کې برکت واچوي، ځکه زموږ د بچو خیال ساتي. اوس جنکو نشي شروع کړي عزتمندو، نو ډېر اهم میسج دی دا، ولېږئ ټولو خلکو ته او پوه کوي پې. نو حکومتي ادارو له دا پکار دي چې دې تدارک وکړي. دیو شاعر وہی وہی قاتل وہی منصف وہی شاہد ٹہرے، وہی قاتل وہی منصف وہی شاہد ٹہرے، اقربا میرے کرے قتل کا دعویٰ کس پر. ستاسو مړ شو نو چې کوم کس دله وجلی دی، قاتل هم هغه دی، منصف او جج هم هغه دی او ګوام هغه دی، نو د خپل رشته دار تپوس به بیا د چا نه کې. نو چې ستا بچې او سپورټ باقاعده عزتمندو تاڼو ته او دې ځایونو ته دا شرابیان خلک او دا نشیان خلک بته ورکوي او افتواري ورکوي، داسې اورېدلي او داسې دي. نو دې وجې نه عزتمندو لږ خیال ساتل پکار دي چې دا به څه کوي. او مولا سړی چې لږه خبرو کې په منبر باندې اخوا دېخوا بس بل ورځ ګیر او دغه چې کوم د څیزونو د بندولو کارونه دي هغه نه بندوي څوک. نو دې وجې نه وہی وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. نو دا حالات دی وجنا عزتمندو کو حکومت یې کوي که نه کوي، د خپلو بچو جبونه چک کوئ، کله نه کله بین کوئ، نو چې دغه نشو او په لعنتو په دغه څیزونو باندې خو نه دي اوښتي. الله رب العزت زموږ او ستاسو آینده کل د نشو تماشو د دې څیزونو نه وساتي.